علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انګلیش الفابet چې موږ کوم سٹارټ کړی دی ستاسو د پوهنې لپاره چې ستاسو انګلیش کیلیګرافي چې کوم دی هغه ټیک شي. ستاسو کوم پریزنټیشن دی چې هغه داسې طریقې سره شي چې خلک پرې پوهېږي، عام فهم وي. په هغې کې موږ تر بي پورې رسېدلي یو. بي دوه سټایله باندې موږ لیکلی. نن به د سی باره کې کلاس اخیر انشاءالله. نو سی څنګه لیکل کېږي؟ عام طور موږ سره په سمال لیټرز کې مډ ټو لاینز کې لیکل کېږي. د دې لپاره سپیسیفیک ایریا دا دوه لاینونه دي. صحیح ده. سی به موږ څنګه سټارټ کوو؟ دلته نه به یو ډاټ والو او د دغې نه به چې کوم دی تھرډ لاین طرف ته قلم پلن کو او سټارټ وکړو. داسې تقریبا ایک چوتھائی حصہ به موږ واپسې کې بیا ګیره کړو. موږ سره به یو ښکلی شانته کې سی جوړ شي. دې کې که تاسو نه څه نامکمله ځای نه پاتې کېږي، څه سپاټس وغیره راځي، هغه به پکې چې کوم دی تاسو بیا د اپر نوټ سره کمپلیټ کړئ. دا به د دې سپیسیفیکیشنز کې راځي. دا ډاټ او دا چې کوم دی جویننګ ټیل دې ځای نه دا واپس دوباره نورو ټکو سره جنګېږي. یو ځل ورته بیا وګورئ. دلته به یو ډاټ والی بیا او واپس به د دې نه چې کوم دی قلم کې دی پلن به کې واپس په تھرډ لاین ته راشئ. واپس یې کې به دا داسې ایک چوتھائی حصې پورې بوځئ. صحیح شو. دا تاسو سره یو ښکلی شانته کې زبردست سی به جوړ شي. همدغسې سی چې کوم دی همدغسې پیج داسې باندې پریکټس کوئ او دغې ته ګورئ، دا فالو کوئ، ستاسو خطونه به انشاءالله العزیز ټیک کېږي.